اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د روحانی کیلیګرافي او ابتدا انشاءالله اول ویډیو دی بسم الله د کو د رب په نامه تو سپامو کوئی د پیر ورځ دی د اگست 18 تاریخ دی د کیلیګرافي ټولو نه اول چې کوم شی دی هغه مو سره نقطه دی انسان په کار دی د کیلیګرافي د خوشخطه ابتدا چې کومه دی هغه نقطې نه زده کړي دا چې کوم وړوکی و تاسې اوس دینه لږ غوږ ته پام وکړئ انسان چې کله با لیکي جیم لیکي پا لیکي خا مو تاسې څه ښې نه وتیایو دغو کې اکثر د نقطې استعمال زیات کیږي نقطې نه چې کله انسان ابتدا وکړي تاسې پام وکړئ اندیشان سره کله انسان غوټ نه بسم الله کوي مثلا غوټ مرکر ورسره دی هغه نه بسم الله د نقطې دا شی یعنی څنګیز طرف ته کله انسان نقطه واچوي په څانګې کله انسان نقطه واچوي کله انسان با لیکي فا لیکي جیم لیکي خې لیکي دغو کې اکثر د نقطې استعمال کیږي خو دا اوس یوه نقطه وړه نقطه وه بیله نقطه وه اوس ډبل نقطې ته پام کوئ انسان کله ډبل نقطه اچوي دغې نقطې نه به څه کله کوم ځای کې نقطه ختم دی همدې نه به سیده پورته لاړ شي کله تا سره د نقطې برابر پین جوړ شولو دا به دوباره واپس راولې مغشې کږه حالت کې تاسې پام وکړئ دا مو نقطه جوړه کړله همدغې نقطې سر نه به خیري پورته لاړ شي دغه ځای کې به بیا دا شی کوږ راولې دا شی دا مو سره ډبل نقطه شوله یا مثلا که دینه لږ مرکر مو څه غوړ دی هغه ته 2.6 دی 2.6 میلی میټر دی هغه ته به چی کوو دا یعنی کوم ځای کې ده مرکر ختم شو اندې ځینې به مرکر پورته بوځي سیده برابر اندې ځای کې به بیا انسان بیا کوږ شي دا د مو سره ډبل نقطه جوړیږي دا مو څه شولو ډبل نقطې یا اندې شان سره غوټ مرکر که مو سره وي دا نقطه انسان واچوي اندې نقطې نه پورته انسان لاړ شي مرکر برابر څه صورت مرکر تیر چه ځای وي دا مو څه نقطه شوله و اندې کې ته پام وکړه مو سره کله درې نقطې وي د درو نقطو والا انسان په کار دی داسې وکړي څه درې نقطې کله انسان چوي که په صورت کې لیک انسان په کار دی لاین پاس ولیکي ده درېیمه به لاندې راشي یا که مثلا لفظ مثلا لیکلی دی انسان په کار دی دلته ورته درې ټکي واچوي لاندې ورته واچوي یعنی دوه ټکي داسې ترتیب سره واچوي چې درېیم ټکی لاندې راشي دغ ترتیب سره مثلا مو لاین چوو ده د سې والا ترتیب شولو و که بیا انسان لاندې ټکی ورته چوي دا مو سره سې شوله که انسان بیا لاندې ټکي چوي ورته انسان په کار دی بیا ټکي لږ پاس ولیکي د یوه ټکي ته لاندې مثلا لاین یې کله لیکي دا لاین یې دوه ټکي واچي پاسه ټکی ورته چوی شي لاندې ټکی و که پاس ټکی ته ورته واچولو دا مو سره سا شوله و که اندغ ته مو لاندې ټکی واچولو دا مو سره پا شوله پې شوله و عربی کې مو فا نه وتیو مثلا اردو کې مو پې نه وتیایو تاسې پام وکړئ مثلا دې نه لږ وټ مرکر څه کومې مو سره ده دا مو چوو مثلا دغه نه مو پیا جوړوی شو دغه نه مو سیا جوړوی شو که سې جوړوو مو په کار دی
په اوس دوه داسې ټکي وچو چې په اوس یو ټکي ته نه راشي. وکندک نه مو پی جوړوو. دا لاندې به دوه ټکي مو شامل واچوو، دریم ټکی به لاندې اوسې واچوو. دا به مو سره چه شي؟ مو سره به پی شي. یا مثلا غوټ مرکز انسان چوي، دوی نقطې انسان واچوي. دا دوی نقطې شولې، لاندې یوه نقطه ورته واچوي. دا مو سره پی والا ټکي شول. یا د دوه ټکي انسان واچوي، پاس ورته یو ټکی واچوي. دا مو سره د سی والا درې ټکي شول. تاسې پام وکړئ، مثلا مو پی لیکو، دا مو ولیکلو، دلته دوه ټکي، دا د دریم، دا مو سره څه شول. وندا شی که مو پی جوړوو ته نه، دا دوه ټکي مو پکار دی هلته شامل واچوو، د دریم ټکی مو پکار دی اوسې لاندې واچوو. نه دیم تاسې اول مشق کوو، انشاءالله آینده به د نقطې نه مخکې مو تاسې د نورو د اردو الفاظو پریکټیس کوو، انشاءالله هغه به ښیو. نه که چیرې ما سره وئ تاسې، نو مو تاسې به خوشخطي انشاءالله مخکې بوځو تاسې مدد سره